السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به ښه یې. راځئ ملګرو د شیخ صاحب دا 2 منټه بیان نه سره واورئ او په خپلو کورونو کې زنانو ته هم د شیخ صاحب دا بیان واوروئ، ځکه چې نن سبا د زنانو له سیستم ډېر ګډوډ شوی دی. راځئ د شیخ صاحب دا بیان نه سره واورئ او د ویډیو مخکې ملګرو سره ثواب په نیت لازم شیر کړئ. او لمبولو لیوالي نو خلق کباب خوري میدان آخری باندې کباب ترسکون دی الکه دا ولی وی چې دا کباب ترسکون دی او په مړي سخته تیره ده نو خولې ترخه ده نو دا ترسکون کباب وخوره نو مې خوله د هغه ترخه ده او کباب ته خوري هغه له خولې کې ومنډه کړه دا رواجونه دي د ګناه زموږ په وطن کې خلک الوا پخوي خو چې په تخته اچي نو خلک الوا پخه کی الکه تاسو کوي دا رواجونه مه کوئ خیرات هر وخت کولی شي مړي الله په نوم او ثواب یې مړي ته بخیر خو ښکلې خیرات وکړئ او د ورځو تخصیصات مه کوئ چې دې ورځ باندې به کوم او په دې ټیم به نه کوم او په دې ټیم به نه کې ثواب زیات دی او په دې کې کم دی نو د ښځو ځان له خپل یو کتابي چاوي وی اوس په دې ملک کې دا رواج دی چې ښځې د ملنګ بابا حلوا پخوي مې د ملنګ بابا حلوا څه ته وایي وی دا ماشومان په دې کوڅو کې ګرځئ او په دې ماشومانو پیسې راغونډئ په دې کورونو کې چې موږ د ملنګ بابا حلوا پخو او سوال کوي پیسې راغونډئ نو په هغې سوجي موجي غوړي والي نو حلوا پخه کړي مې دا خو ښځو ښه قانون جوړ کړی دی حلوا تېړه کېږي نو دا چل جوړ کړي د ملنګ بابا څه ته وایي موږ خو ملنګ بابا نه پېژنو وي نه هغه چې تورې جامې اچولي او په لارو کوڅو کې ګرځي او خیر غواړي مې د ده د خدای سپینې میرات دې کړي خیر خو ګناه ده سوال کول خو ګناه ده خو منځ هم نه کوي ملنګ بابا منځ نه کوي په لارو کوڅو کې